ټولو مشرانو ډېرې تفصیل سره خبرې وکړي، وخت ضرورتو په مطابق خبرې وکړي. کومه سلسله روانه کړې ده کمانډر صاحب، یقینا دې یو مثبت ښېګړه روانه ده، خو ښېګړه یې تړلې ده موږ تاسو سره. دوی نشي ښېګړه راوستی څو پرې موږ تاسو زړه نه ګندګي ورکه نه وي کړي، زړونه مو صاف نه وي کړي. روشو مو بله ورځ یاویلي دي کله امن جوړوو د ایمني صاحب یوې خبرې سبب زه لږ اتفاق وکړم، د شیعه سني نه وځو قوم ته روشو. اهل تشیع کې شپږ اته قومه دي، اهل سنت کې ستر قومونه شپږ اته قومه دي. یقینا که مو په دغو جنګ وي دغو کې به یو قوم فایده وي، د 1400 قومو ته به څه فایده نه وي ورکړي. صرف مفتی کې خپل کابره خرپوه قرمه یوه بهترینه ټوټه دی دې ته نقصان رسوه پیدا چو کېږي. مثال کې طور باندې بلچخیل والا خبره کوکسو یو طرف موړونه پړې، بل طرف په غونډې خیل قوم سره تعلق دی بلچخیل. نه په نقصان یې دغو دوو قومو دی. رخلو خبره په چیته رخلو په قوم رخلو ځمکې ته نقصان رسوو، بختاره به دا نه وي څه که بلچخیلو کې زیاتی کېږي پکار دی پړې سره مسوجي سره نشرګي سره بنګښ سره نور قوم سره د فی قومه نور ودرېږي. غونډې خیل ناټ قوم غونډې خیل ته وایي زه ټیک شه غلطه درکې دی متکفر ما پوست خپلو مفادو پاره ما خرپه اندې قسم ته مو پړې وړونه دي پکېږو خو نه که نه خبرې کوو. هغه کې یا کاغذات مال ده یا اگریمنٹ شوی دی یا هغه مری ده یا هغه کوارت ده هغه چی ده هغه روح سره مور څو دوی سره ورورواله خبره کو اټولی کو لکه څنګه ایموجی صاحب ویل سیاره مطلب ده مخ کې بوغری کې یو کوم ځای کې جنگونه مو پلارو نیکو بندولو بلکې زبوان څه بل ورځ ملي خیر و ده بشری جنگ و اجي صاحب نوسته مابو ملک نوسته مو هغه وخت کې زه پرچنور کې نه ټ پکای کېم بصیر صاحب په یو څه بوت لالو مطلب د چالتا توي کې مو باندې پیر کېدو خو دا یو قسم ته مضبوط دلیل دی سو دا یو د شرم خبره دی چالتا ویلې شو څو کمونه یو نه کوي دا کومه ځای نه راغلی دی دغه نه حیا وکړه اند سیواجي صاحب کنه مو جنگ بیل کړی دی توي کې ویلوړیو امغه طرف ته بیا خبره بیایو روشو خورور ولې سره اول دا کمیټه حکومت ده 22 رکنی ده لگا کام لگا زیاته 200 پارک نه کوي امغه کمیټه په هول کو دویم نشست وکړو کور دې کمانډر صاحب دو وګړي گورنروس کې کوي دوباره انده تصادی کې کوي اغه صرف دینامخ کې د نامې ویر کړل شي حکومي نامې چې دی 22 44 55 صرف باندې کا سوندره وګړي هغه نه د حلف وخستای شي هغه د داسې قانون ته وتړای شي هغه بیا د سزا مستحق شي هغه نه چې طرفداري روغه هغوی طرف نه فساد روغلو هغوی چې غلطي وکړه په کور د نوره ټول هغه باندې ګواهي وکړو چې پلانکي ځای کې څه مساله جوړه شو کردار نه و دو کړي کور د چې تسلیم کې ته سزا ملو شي باقي مانده به ټیک ټاک کور کوي. دیکھیں مو کمانڈر صاحب نا امید ہے سیدی ایف سی کمانڈر صاحب ایمو ای پی ڈی سی صاحبان ای دوی کوشش ده یقینا دوی کوشش ده دوی خوره نه خوره خیمو توسه ده نقصان خمو توسه ده ملکی گو خمو توسه په کور دې دوی نه مو دل سپیډ زیاته وي او څو دو ورته د خالقا ډیر نستړو بګونو خالقانه مرکو ډیر تیمون وشکر میکي ډیر بیان دي پوری شوي ډیر کونډ شوي زتیمه پوده د پاره خدای او رسول یاد کو یقین وکا خوشالي دې مو د پاره پاره نه هغه میاشته کول دوا کول دي د بچي مو تاسو د پاره زه یو ګوالارون
افتخار حسین څه دا اوس د بل ورځ د هر یو نامې باندې کوم دلته په صوت وشو دلته چاوک بند شو افتخار حسین ډي اس پی قسم پر رب الجلیل دې مو ته ټلیفون وکم ورځ ډیر غو لاسو منټو کې چاوک څه کوي خو ته بزیاري وکی کنه محبوب ملکو بزیاري وکی کنه نامخ به وشي کنه څو تورای روغلو انجمن سیکریټری روغه ته بزیاري وکی څوره لوی کارنامه مو وکم مو قسم په خدای دې کارنامه د نو کا مطلب د پښتو ته د نقصان ورسول ودرسولو زه بارا څه ودرېدم چې شي په باره کې مو یقیني پیټي شو دا په باره کې جلوس وته رولا ریکارډ راخلا هغه کې مو بیلون ویل چې تری والا روشه مو سوا درېګا دا بشری والا روشه مو سوا درېګا دا شایدون ته پیدو اغنه ورستا مو تو سیامن روسته شي ته مصیبات وی ځون رسوي خیر ده کا پکې پوری خو مشر طويل شي خو جرأت بزون کې پیدو کله زړه کې خلوص وی کا سام په خدای دې عزت ته نکی خدای تو سمادات کوي کله خدای دې سمادات کوي به انسان ته شي خرابای شي غیر کوي انسان بیا ته شي کوي شي ته شي بګړوي شي دا څه بور کینو مطلب دې څه پکور دې نن متسم متحد د سیزره د خلاصه قرآن باندې لوس کې د مطلب دې څه مو یو ثبتو مو ځان یو ثبتو کله دسه مخلص نشه کېدای کنه تیر مطلب د ټیم زه کا پټراول خاتم کا دالتا روشه التا لور څه فائدہ بنه کوي ته بس سویته کورونی مو یو د مغه قرآن باندې قسم کو چې څنګه مزړه خپل قوم ته یو ختم شو خبره دغه باندې مطلب در سره ودرېږي کوم خو ملا زه خو ځل کې ډیر صاحب سړایم زه خو مطلب د بالکل مو کې دا شایشتونه څنګه مو مطلب د سیوا کې دی باندې روانو امام خمینی په خبرو باندې اکوای سیستانی په خبرو باندې زه ټیک ټاک وینم هغه تقلید کوم څه هغه یی چې چویل څه سنی بلکې هغه سنی نه دی چویل څه شیا هغه شیا نه دی هغه د سمراج جوړتون هغه د کافر اسرائیل د امریکای انجوتون دي چې ته ځان ته وایي چې زه سنی یم مو شیانه په دغه خبرونه پراته کله زه هغه تقلید کوم بیا زه خبرې نه شوم وتای تاسو سمرګتیا وکړه خو خلوص نه مو امید ده ان شاء الله دین ورسته بور مو تاسو خپل مانس کې سنوستو خبرې مکړې دي ته تا کوي چې په پنځم کې نو تاسو سبق ویلا دغه خبرې مکړې دي چې دا چی مطلب ده چې 61 جنگ نه ورسته مو ویلې چې دا چی باندې لګیاو او سپوري دا خبرې کوو مطلب دې سم قدم نه وچتو وکور دې دین ورسته مو دا قدم اوچات کو دویم نشست مو کمانډر صاحب مور سلوخته ته روان دي پروردګار اعلان دې مور نه راخمو کی دوه اپسی وکی متابعه انستی پروګرام وکي هغه متوسده سي نستای شي څنګه نورسته اجي صاحب صادق مصلاوي ټلیفون درته کا اوخ مزمیا ورته څنګه شون کنه شونتله شپري کې مصلاوي اوخ مزمیا کنه څنګه شون کنه شونتله پړی کې مصلاوي اوخ مزمیا کنه سرتله شون کنه شونتله آیا زه دا پخنی دا دوا کوم کزه پریکټیکل میدان باندې خیال کوه خیم په کور د څه کوي شونته وکم ان شاء الله دا به نه یو زه دغه ځای کې کمزور یم څنګه کمزور یم شي کمزور یم شرپسند لینه زه کمزور یم ویلې ونه کمزور یم هغه شي شرپسند سیمون خلی یو سړی قاتل دی یو سړی مجرم دی یو سړی د اسلام ظلم کوي یو سړی د مسلمان قاتل کوي هغه نه زه ډارېږم هغه ته زه نه شم کېدی هیڅ یو پلیټ پاره باندې وته درې غزو ته ویلور یو چیرنی کوي بیا رنی چې کوي چې زه کولم چې شرپسند مخالف یو په شرپسند زه نه پرېږدم ته مو سره مرګتیا وکړه زه تو سره مرګتیا کوم کنه بیل ته نه پرېږدم شرپسند څه مونږ خو مو ته کې ځون پیدا وکړي کنه ظاهر کې پیدا وکړي ته جماعت کې ارسکینی مو ته خالي کې ارسکینی مطلب دې مو په تو وی تو په مو وی ایجنټ دی یو د امریکای یو د اسرائیل دا څه کنه سترګې وغړو ټل نه وخله پکتیا لکه کی وړیا لکه کی تو ست پاته د مطابقت د حسابونو ته خو پاته دي تقریبا 14-15 کنسلیټ دی چا پاره جوړ پاکستان خربای کله پاکستان خراب دی خو نشیاشتون سنیشتو که پاکستان شتو مو دا خاور شتو تاشتو ایزاشتو پاکستانی شته پاکستان ته نقصان ورسېدو دا خاتم شوی زه خاتم شو پیدا خو نه وکړه نقصان مو وکړو ارڅوی ایماندارۍ سره ودرېږو شرپسند ته ودرېږو حقوقو ته ودرېږو حقو باندې مطلب د سپېڅلي کولو کوشش کوو
نه کوو مطلب دی لکه قدم کېږدو یو بل پسې کله قدم نه کېږدي سلیم خان حاجي پسالي نه کېږي لوس موت یا شی نه جوړېږي لکه قدم کېږدو خو پسالي کوو په ورورولۍ کوو نو سره انشاءالله دا سره مونږ ښه امید کوئ تاسې نه هم ښه امید دی انشاءالله تعالی چې څه اوسه پورې شوي دي نو